السلام علیکم ملګرو. څه هم په کورمه کې خو یوه ځای یا د جیز یا د یوپون یا د بل کوم سرویس دی هغه پرفیکټ نه دی چې هغه نه کار وکړي یا سړی کوم خپل ضروریات دي هغه پوره کړي. خو بیا د لکمن خیل یو داسې کلی و چې دلته به د جیز نیټورک ډېر زیاتې مسالې وي او خلکو به ډېر زیات مسالې فیس کولې. هغه علاقې چې هغه له غرو طرف ته هلته به سګنل یا نه تلله او دلته خو به 4G کوم ډیټا وه هغه به بیخي کار نه کوله. مختلف خلکو کوششو نه بعد امو پاس غره کې یوه ټور ولګېدله چې هغه د وجې ډېر خلکو مسالې هم ورسره حل شولې لکه د کاڅ یا استچیری یا نورې کومې علاقې دي هلته سګنل هم راغو 4G هم کار شروع کو او د دې ټور کوم 4G وه هغه اول کې سپیډ دوره زیات و یعنې دوره ښه و چې خلکو خپل کورو کې کوم وای فای نظام یا نور کوم نظام هغه یې ختم کړلو او اندې ته کېناستله. وخت سره سره هغه کوم نیټورک دی هغه کوم ټوره دی هغه پرفارمنس یا انټرنیټ یې دوره کمزوری شولو څه اوس هغه نه پاس په چتو کار کوي نه بهر پټیو کې کار کوي نه بل ځای کې کار کوي. مخکې بنده ډیټا کورو کې بیا کار کولو نو دې د وجې خلکو ته ډېر زیات مسالې دي. هغه خلک چې هغه آنلاین کاروبار کوي یا کلاسز حلي یا څه زده کوي هغوی ته ډېر زیاتې مسالې دي. یا هغه خلک چې هغوی خپل مسافرینو سره ملک نه بهر کوم کسان دي یا کوم خپل دي هغوی سره خبرې کوي هغه اوس ډېر زیات مسالې لري ویلې څه نه هغه باندې خبرې کیږي نه هغه باندې کاروبار کیږي نه هغه باندې دې نه علاوه کوم آنلاین کلاسونه دي هغه اخیستی شي نو خلکو ته ډېر زیات مسالې دي ویلې څه زنډن کوم نیټ و هغه ټولو ختم کړی دی او دا کوم انټرنیټ دی دا د اوس کار نه کوي نو خلک شکایات کوي د دغسې شهري دا وینا کوي څه په کار دی دغه باندې د کار وشي او څنګه یې مخکې د دې سپیډ و یا څنګه یې مخکې دې کار کولو په کار دی هغه شی سپیډ د دې ته ویر کړلی شي ویلې څه دلته کوم خلک دي هغوی هم مسالې لري او دغه مسالې د په کار دی حل شي او دا هله حل کېږي چې دا ټورې باندې کار وشي او د دې سپیډ زیات کړي او هغه سره سره کوم کمی زیاتی دی هغه د په کار دی پوره شي او د دغسې شهري څه کوم دي هغوی په کار دی مسالې د حل شي.